الحمد لله وحده الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. چی اغیار و ملاس واچول جانان تا چی اغیار و ملاس واچول جانان تا لسختی می سترگی ٹیٹی کڑی گریوان تا پجڑا داستا دلاس مسلمانا پجڑا داستا دلاس مسلمانا سپین قرآن گیلی کوي حضرت عثمان تا خدایا بیا شیر خدا پا انتظاریو خدایا بیا شیر خدا پا انتظاریو کافران دا دنیا یوشول مسلمان تا کافران دا دنیا یوشول مسلمان تا دا خطی چی غفلت پا خوب ادئی دا خطی چی غفلت پا خوب ادئی گینی ہر طرف خطری دیستا ایمان تا گینی ہر طرف خطری دیستا ایمان تا امتیان دا محمد بیا مظلومان شول امتیان دا محمد بیا مظلومان شول دوبارہ عمر بیا راش جہان تا دوبارہ عمر بیا راش جہان تا واجب الاحترام ارباب خاص و عام علماء کرام طلباء عظام زماد اہل سنت والجماعت عقیدی سرا تعلق لرن کو پدین مینو غیرتمند مسلمانانو ما چی کم آیاتون استاسو پا حضور کی تلاوت کر نو پدی کی اللہ جل جلالہ اما نوالہ فرمائی چی روجا نیون کی سڑی او روجا نیون کی خزی زنانا ام دقشان دخپل و شرمگاہنو حفاظت کون کی نارینا او زنانا او پا کسرت سرا اللہ یادون کی نارینا او زنانا دا دی طولو دا پارا ما سرا مغفرت دے او اجر عظیم دے. زمان محترمو دی دنیا تا اللہ منگ او تاسو دا مختصر زندگی دا پر را لگلیو یاد ساتی دا زندگی ختمی دو والا دا نعمتون ختمی دو والا دی دا دنیا شہرت عزت مالداری غریبی تنگ دستی تکالیف دا ہر سا ختمی دو والا دی پا دی دنیا باندی یو زلزلہ راتلو والا دا دنیا دا نظام ختمی دو والا دی دا دنیا دا ڈیکوریشن دا خائستون ختمی دو والا دی. اللہ جل جلالہ
منگ تا قرآن کی فرمائی افحسبتم انما خلقناکم عبثا آیا تاسو دا تخلیق ما عبث اکڑو تاسو ما عبث پیدا کڑی نجنا منگ اللہ عبث نہیں پیدا کڑی منگ دا یو خاص مقصد دا پارا اللہ دی دنیا ترالی گلیو کناری ندی کا زنان دی کا سپینگیری دی کا نوجوانان دی کا معشومان دی منگ ټول دا یو مقصد دا پارا دی دنیا تا اللہ پاک رالی گلیو زما محترم یو معشوم ولار دے او جاڑی یو بزرگ تینا تپوس کے بچے ولی جاڑی وی بابا جانا دا اوگورا دا خلق لگے دی لوبی کئی وی ولی تا سر پیسی نشتا زبدر لپیسی در کمزان لپی غزان واخلا او تم لوبی کوا وی نا بابا جانا منگ دی دنیا تا اللہ لوبو دا پر را لی گلیو دا یو معشوم سوچ تا گورا فکر تا گورا ومنگ دنیا تا اللہ لوبو دا پر را لی گلیو جڑا پا دی رازی حضرت سے چی دا زما والدہ دا چی کل آغا اور لگئی او تنور لمبکی نو آغا اول واڑا واڑا خشانک را جمع کی او پاغی باندے اور لگئی داغین بعد لوی لوی لرگی داغی دا پاس کی دی ویزا جانم پا دی خبرہ چی حسینا دا قیامت پا ورز باندی چرت پا دی معشومانو باندی اللہ دا جہنم اور گرم نکڑی او داغی دا پاس بیا دا غٹان راوانا چی وی پا دی خبر از جارم زما محترمو نن منگ دا قبر نا غافل یو نن دا اخرت دا زندگی نا غافل یو اے مسلمانانو مرگ را روان دے قبر دے حشر دے پولیسرات دے دا اللہ مخی تا ادری دلی اللہ با دا دی زندگی تپوس کے منگاو تاسونا تاسو سوائے وقت ضائع کرو دا دی بتانا سوک تپوس نہ کی مال دی ضائع کرو فضولیاتو باندی عباسیاتو باندی دا دی بتانا سوک تپوس نہ کی اللہ در علم در کرو اگر علم دی ضائع کرو دا دی علم متعلق بتانا تپوس نہ کی گی اللہ در زندگی در کروا نن خطیوزے بلزے ناستی بس ٹیم پاسے کی گی وقت دے تیری گی نجینا دا دی وقت او دا زندگی مثال دا واوری دے دا واورا پا ابو کی او شربت کی دی واچا والا خو قیمتیش والا دینا با فائدہ اوچا تک للیشی او که دا واورا دی ام دا شان پری خستا پا ربی کعبہ قسم دا واورا ویلی کی گی دا واورا ویلی کی گی دا زندگی ختم دو والا دا کسوک غواړي او کنه غواړي هغه له مرګ راځي یو ورځ به د دې مرګ سره د دې ملاقات کیږي زما مسلمانان الله پاک فرمایي اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده لوی لوی محلاتو کی بلډینګونو کې ناس خلکو ته مرګ راشي ما خو تاسو ته وایلی چې داسې انجینران هغه مخ کې عذابونه وکړه نو هغه په غرونو کې ځان له کورونه جوړ کړ اے دا الله بندگانو من او تاسو ته دا طاقت دا عزت دا پاور من او تاسو کې دا استعدادونه دا ذہانت دا فقاهت دا بلاغت دا چا یې خو دې دا خو الله یې خو دې پیغمبر ورته واعظ او نصیحت کوي دا غي د خبرې ټکراو کوي په غرونو کې د نزان نظم عزتمند کورونه جوړي یو روایت کې راځي چې الله پاک د دې خلقونه تشبول روان کو جاری کو پخپل متیازو کې غر کو بل روایت کې راځي یو فرشتہ راغه پاغه غار کې پاغه غرونو کې ورته چغه وهلا چې داغي په وجه باندې هغه د غوګونو پردي اوشته د ټول هلاک شو هغه الله ننم موجود دی هغه پاور سره موجود دی هغه طاقت سره موجود دی زما محترمو الله خپل بندگانو ته ډیل ور کوي ز قربان شم د محمد رسول الله د هغه لوی مقامنا د هغه لوی عزت او مرتبینا چې زما محترمو الله رسول فرمایي پټول امتونو باندې جنت تر هغه پوری حرام دی تر سو زما امت په جنت کې داخل شوه نه پټول پیغمبرانو جنت تتل حرام دی
ترسو محمد رسول الله جنت کې داخل شوی نوی آغا غمخوار پیغمبر آغا همدرد پیغمبر آغا مشفق پیغمبر په خپل امتیانو باندې چې د مکی مکرمی په شګلن از مکه باندې په ګرمه ګرمۍ کې په سخته ګرمۍ کې هغه لاسونه اوچت کړي دي زما محترمو دا لاسونه د فاطمی بیبي د پاره نه دي اوچت شوي دا لاسونه د علی المرتضی د پاره نه دي اوچت شوي دا لاسونه حسنین د جنت د نوجوانانو سرداران هغه نیاز بن نوسی د هغې د پاره دا لاسونه نه دي اوچت کړي د اهل بیت د پاره لاسونه نه دي اوچت کړي دا لاسونه د چا د پاره اوچت شوي دي د چا د پاره ستړي شو 15 غنټې الله رسول د چا د پاره دعا غواړي دا د خپل امتیانو د پاره دعا غواړي د خپل امتیانو د پاره نن هغه امت هغه پیغمبر هر کړه دی دا غي مینه نشتا محبت نشتا دا غي قرباني موږ نه هیر شوي هغه موږ سره وفا وکړه موږ بے وفائی کو لګیایو چراغه الله رسول عائشہ بیبي ته فرمایي اے عائشہ الله دې ستا مخکې رستنی ټول ګناهونه معاف کړي عائشہ بیبي دومره خوشاله شولا او هو ډېر بنتي خوشاله شو خوشالي کوي الله رسول ورته فرمایي اے عائشہ ډیره خوشاله نشوي و یا رسول الله ولې بنه خوشالېږم د دوانو جانو سردار آقا انعامدار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چاته داسې دعا وکړي چې الله دې ستا مخکې رستنی ټول ګناهونه معاف کړي وایي د هغې دپاره د خوشالېدو مقام دی که نه دی دا مقام د هغې دپاره د خوشالېدو دی که نه دی الله رسول دعا کړې ده وایي ای عایشې واوره دا کومه دعا چې ما تا ته نن وکړه او دومره خوشاله شولې دغه دعا زه روزانه 15 ځل د خپل امتیانو دپاره غواړم دغه دعا د خپل امتیانو دپاره 15 ځل روزانه دغه دعا زه د الله په حضور کې جړا فریاد سره یا رسول الله زه قربان شم ستاسو د وفا نه تاسو موږ سره وفا وکړه موږ تا سره بے وفائی کړې ده د قیامت په ورځ مختور به تا مخې ته ولاړ یو یا رسول الله زما محترمو د الله د رسول صلی الله علیه وسلم راوړلی شوي ژوند او دین او زما عزتمندو پیغام کې د دنیا او د آخرت کامیابی خوشحالی چین سکون راحت الله پاکی خود نن هر سړی وایي زه کامیاب شم نارینه وای زنانه وای نوجوان وای سکول سټوډنټ وای د مدرسې طالب وای وزیر وای صدر وای باچا وای وکیل وای جج وای هر سړی وای زه کامیاب شم پلار وای زه کامیاب شم مور وای زه کامیاب شم زما بچی کامیاب شي ښځه وای زه کامیاب شم زما خاوند کامیاب شي زما بچی کامیاب شي او کامیابی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم کامیابی د الله پاک په احکاماتو پورا کولو کې او د محمد رسول الله مبارکو طریقو پورا کولو کې کامیابی ده د هغې د تعلیماتو مطابق که زنانه ځان جوړ کو والله دا زنانه کامیابه ده کم نارینه و ځان جوړ کو دا نارینه کامیاب دي دا کامیابېدل دا ورته الله ویلی دي دا کامیاب دي نو زما محترمو غوره میاشتا بهتره میاشتا په دې میاشت کې الله رب العزت دعاګانې قبلوي د خپلو بندگانو مغفرت کوي د خپل بندگان د جهنم نه خلاصي او جنت ته بوزي زما محترمو حدیث کې محمد رسول الله فرمایي چې د رمضان المبارک په شپه ورځ کې دعاګانې قبلي په دې دعاګانو باندې الله پاک فرشتو ته حکم کوي چې لاړ شي او د دې روزهدارانو په دعاګانو باندې امین ووایي هغې چې کومې دعاګانې کوي تاسو دعا باندې امین ووایي جبرائیل علیه السلام راځي فرشتو ته زما عزتمندو حکم کوي هغې ته نصیحت کوي چې نن ورځ پکې څوک ولاړ وي مونځ کوي عبادت کوي تلاوت کوي هسې ناست وي ورشئ هغې سره مصافحه وکوئ د هغې په دعاګانو باندې امین ووایي په دعاګانو امین ووایي زما محترمو دا د قبلېدو وختونه دي شیطانان الله تړلی دي دشمن درله الله لاس په لاس درکړی دی واخله بدلتي
ستا د بابای آدم دشمن شیطان لعین علیه اللعنت د جنتونو نویستو د هغه شیطان سره تا دشمنی ونکړه هغه شیطان په دشمنی سره تا وننیولو پر رشتہ دارانو کې چا د نظرشتي انکار کړي داغي مختم نګوري پکوري نه ورزي بچو ته نصیحت کې خپل کور والا ته نصیحت کې نه ورزو نه برازي هغه سره ختمه مړ ژوندې ختم اوس هغه شیطان چې هغه شپه ورځ منټ او سکند او ګنټه زما عزتمندو زما استا د هلاکیدو کوشش کوي زما استا د ناکامۍ کوشش کوي ما تا د هغه لوی الله نه کم طرف ته بوتل غواړي جنتونو نه محرومه کول غواړي جهنم تم غرزول غواړي د جهنم خشاک رانه جوړول غواړي نن دغه شیطان لعنتی موږ نه هغه لوی الله خفه کړی دی هغه الله جبرائیل علیه السلام ته حکم کړی چې لاړ شه رمضان مبارک میاشت زما د احمد صلی الله علیه وسلم په امتیانو راغلی دا لاړ شه دا شیطانان گرفتار کا وی تړه زنجیرونه پکې واچوه او سمندر کې ورو غورځوه چې د محمد رسول الله د امتیانو روجي خرابې نه کړي الله شیطانان تړلی دي اوس چې ما تا غفلت کو اوس شیطان دشمن رالا تړلې په تړلې لاس تړلې الله پاک را کړی دی اوس تی بدله نه اخلو اوس پدې کې موږ وخت نه قیمتي کو زما محترم نو پدې ورځو شپو کې زما محترمو د الله رحمتونه وریږي برکتونه وریږي دا د رحمت میاش دا د مغفرت میاش دا د جهنم نه د بری کېدو میاش د روجماتی په وخت کې الله رسول فرمای هر روجماتی په وخت کې لس لک کسان د جهنم نه الله آزادای لس لک کسان بیا د وړو کې اختر په ورځ باندې روزانه د حساب ولګوا لس لک 30 ورځو کې ورله ضرب ورکا څومره شو دومره خلق الله د وړو کې اختر په ورځ باندې جهنم نه آزاد هغه قدردان الله هغه مهربان الله بیا پدې شپو کې د ليله القدر شپه الله اکبر زما محترمو یو امت ته دا شپه نه ده میلاو دا امت زما عزتمندو غوره امت ته په ټولو امتونو کې چې دې ته د لیلة القدر شپه میلاوه ده انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من 1000 شهر تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر زما محترمو دغه شپه غوره شپه ده په دې شپه کې چا د یو شپې عبادت وکړو نارینه وکړو زنانه وکړو په دې شپه کې د لیلة القدر شپه کې یو شپه عبادت نارینه وکړو زنانه وکړو دې ته په دې یو شپه عبادت باندې زما محترمو 83 کاله او د 4 میاشتو عبادت اجر او ثواب به ملاوي شي 83 کاله د 4 میاشتو د عبادت د قبول شوی عبادت اجر او ثواب د په عمل نامه کې به اولی کلیش چې د داسې دا یو شپه عبادت وکړو د داسې شو چې 83 کال او 4 میاشتې عبادت وکړو الله څومره آسانه کړی دا څومره آسانه کړی دا بغیر د دې هر چاته د دې شپې قدر او قیمت معلوم دی هر چاته د دې شپې زما عزتمندو برکت معلوم دی د دې شپې عظمت معلوم دی او بیا هم دا شپه په غفلت کې تیره کی په خوبونو کې تیره کی په فضول و فضولیاتو کې تیره کی دا شپه کله ده زما محترمو د رمضان 21مه شپه دا د لیلة القدر شپه ده 23مه شپې ښودلې ده 25مه شپې ښودلې ده 20مه شپې ښودلې ده 29مه شپې ښودلې ده کم از کم دا 15 شپې ویښېدل پکار دي په دې شپه کې الله ته ودرېدل پکار دي جړه فریاد کول پکار دي فلم او ډرامه شروع وي زما محترمو د باندې د خوب غلبه راځي دا فورن زی دا مخ وینځم دا فلم رانه خطا نشي دا ډرامه رانه خطا نشي او دلته چې زما استا بیړه پار کیږي دلته ما او تا د غفلت نه کار اخلو زما محترمو عائشہ بی بی فرمایي والله دا اوس دا درېمه جمعه د رمضان شروع ده دا درېمه جمعه دا درېمه جمعه د رمضان مبارک شروع ده اخري او سورج شپې پاتې دي زما محترمو پشمار د یو څو ورځو د پاره رمضان المبارک تشریف راوړو اے غافل مسلمانه
درته اومې جړل اے پاڼې پاڼې سپین قرآنا درته اومې جړل په دې میاشت کې د کومو خلکو مغفرت ونه شو زه حیران یم چې په کومه میاشت کې به بیا کېږي په کومه میاشت کې به ستا بیړه پار کېږي بند کارونه به دې روانېږي روان کارونه به دې ترقۍ ته رسېږي مشکلات به دې حل کېږي بیمار ته به دې روغ صحت میلاویږي و بدبخت هم دغه ورځې شپې دي که دغه مبارکه میاشت نو اعتکاف اوس د اعتکاف نه موږ څه خبر یو زما محترمو الله رسول مبارک صلی الله علیه وسلم نوافل با کله کول کله به پرېښودل اعتکاف الله اکبر اعتکاف الله رسول تر مرګ پورې اعتکاف نه دی پرېښی تر مرګ پورې ها حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمای ہر کال بجبرائیل علیہ السلام راتلو او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب قرآن اورول او چې په کم کال باندې الله رسول وفات کېدو او د دنیا نه تشریف فرما کېدو په دغه کال باندې دوزل جبرائیل علیہ السلام قرآن اورول دوزل او زما محترمو په دې کال باندې چې په کم کال باندې الله رسول وفات کېدو په دې کال باندې د 10 ورځو اعتکاف الله رسول وکړو د 10 ورځو اعتکاف او عائشہ بی بی فرمائی چې زما محترمو الله رسول د رمضان مبارک په اخیری لسو ورځو شپو کې به اعتکاف کولو او چې کله الله پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم روح قبض کړو دا غینه بعد د الله د رسول بیبیانو مبارکو با به د دې اعتکاف اهتمام کول زنانه با پا کورونو کی اعتکاف تکینی نارینه با پا جماعت کی اعتکاف تکینی عائشہ بی بی فرمائی اعتکاف کون کی دا پارا سنت طریقہ دادا چی زما عزتمند دا پا جامع مسجد کی دا اعتکاف تکینی دا با دا بیمار پختن دا پارا دا مسجد دا اعتکاف دا زین نوزی دا با جنازی لنزی دا با کور والا تلاس نوڑی دا با صحبت کوروالے نکی دا با دا خپل حاجت د پاره بهر تنوزی یو هغه ضرورتونه دي هغه حاجات دي چې زما عزتمندو هغه د انسان سره تړلې شوی دي حاجت پوره کول او دس ماتول نو اکثریت مساجدو کې زما عزتمندو بیت الخلاګان شتا د معتکف د پاره بهر ته وتل ندي پکار زما محترم زنانا دا به د خپل خاون په اجازه سره پکور کې په مخصوص ځای کې چې په کم ځای کې دا زنانه منځ او دس کوي اکثریت کور کې د مونږ د پاره یو ځای مقرر وي په هغه ځای کې به زما عزتمندو دا زنانه اعتکاف تکینی او که ځای مقرر نه اوس دې مقرر کی دا زنانه به د خاون په اجازه سره اعتکاف تکینی که خاون اجازت نو ورکړي اعتکاف تکینا صدا اعتکاف بدن نه قبلی دا اعتکاف بدن نه قبلی نو زما محترمو یا یو زنانه نظر منی دا نظر وی الکا دا پلانکی کار زما وشو زبا دوم ورځ اعتکاف کوم ګوره حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تپوس کوي چې یا رسول الله ما په زمانه جاهلیت کې یو نظر منلو د اعتکاف چې زبا یو ورځ او یو شپه په مسجد حرام کې اعتکاف کوما آیا اوس هغه اعتکاف هغه نظر پورا کول پکار دي کنه الله رسول ورته فرمای خپل نظر پورا خپل نظر پورا کا دا واجب اعتکاف ته او نظر دی اومنلو بخامخا کې بیا نو زما محترمو اوس دغه نظر دی زنانا منلې دی او خاون اجازت نه ور کوي نو دا زنانه با دا نظر نه پورا کوي تر هغه پوری خدای نه خواسته یا د دې خاون نه طلاق واخلي یا د خاون وفات شي دا غینه بعد به د خپل نظر پورا کوي خاون لا الله یو لوی مقام ور کړی دی دا خزبا هر کار د خاون په اجازه سره کوي بیا زما محترمو اوس دغه زنانه اعتکاف ته ناسته ده دا خاون دی راغی او دې زنانه سره کورواله صحبت کو د دې زنانه اعتکاف به مات وي بیا دا بیا بل کال اعتکاف د پاره کینی دا ایام زنانو په کورونو کې چې کوم اعتکاف ته ناستې دي او په دغه حالاتو کې زما عزتمندو زنانه ته ماهواري بیماری رااله حیض او نفاس راغی نو دا که سنت اعتکاف وي د سنت اعتکاف نو زما محترمو د اعتکاف دا به مؤخر کیږي دا به فورا اعتکاف نه پاسي که پاکی راغه واپس تی زما عزتمندو اعتکاف تکینی او دا هغه ورځو قضا دی راوګرځي بس
که روژه تیره وه بیا دې اعتکاف ته کینی واپس دی قضا راوګرځي. او که چېرته نظر اعتکاف واجب اعتکاف او په دې صورتونو کې زما عزتمندو د باندې ماهواري بیماری یا داسې حیض او نفاس راغی نو دې زنانه له پکار دی چې دا خپل اعتکاف مات کی او چې کله پاکه شي فوراً د اعتکاف ته کینی. بس یا کمې ورځې قضا شوي دي د هغې قضا دې راوګرځئ او که نه په تاخیر سره دا زنانه کېناسته بیا به د سر نه اعتکاف کوي. نو هغه واجب نظر اعتکاف و دا سنت اعتکاف ما تاسو ته بیان. نو زما محترمو اعتکاف الله دې موږ او تاسو ټولو لا توفیق راکړي چې د اعتکاف ته کینو. لس ورځې شپې دي قسم په رب العالمین د معتکف مثال زما عزتمندو د هغه فقیر او ملنګ او زما عزتمندو د یو حاجتمند انسان دی چې د یو بادشاه په دربار باندې وغورځېږي د هغه په دروازو په چوکاټ باندې وغورځېږي او هلته پروت وي چې تر هغه پورې نظم تر څو پورې زما دا مسله حل شوي نه سخت نه سخت زړه هغه به زما عزتمندو نرم شي چې دا غریب کله نه راغلی دی دا پلانکې مسله ده خو بس څه دې ځان نه جابر جوړ کړی دی خو بس مسلې حل کا کړه یو کلک نه کلک زړه به نرم شي. نو زما عزتمندو هغه ارحم الراحمین ذات د هغې په کور کې یو سړی لړ شي لس شپې لس ورځې زما عزتمندو د الله په کور کې تېرې کړي په ایمان وایي الله به بیړه پار کوي که نه به پار کوي الله به مسلې حل کوي که نه به حل کوي الله به ضرورتونه مشکلات الله به دا زندگی آغا د اویاو میندو نه زیات محبت کوونکې ذات چې یو هندو لګی دی یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم زما عزتمندو د شپېته اویا کالونه لګی دی بت پوجاري دی بت ته ټول عمر عبادت کړی دی او لګی دی یا صنم یا صنم زه قربان شم د هغه کریم الله نه د هغه رحیم الله نه د هغه مهربان الله نه هغه احد ذات هغه صمد ذات هغه لم یلد ولم یولد ذات چې زما محترمو وایي د خوله خطا شوه خوب راغی خوله خطا شوه د صنم په دې صمد وویلې صمد د چا نوم دی لږ په مینې سره ووایه که نه روجم ده روجه وګورئ زما میخه زما عزتمندو دا روح نه دی عبادت قرآن مونځ او دس روجه زکات دې سره روح ته خوراک میلاویږي او د چا روح چې پاور کی او دې ته خوراک ورکړلی کېږي که نه زما عزتمندو دا حشاش بشاش وي دا زه خبرې کوم که نه دې سره زما روح ته خوراک میلاویږي دا د نن ورځې روژه به په ما باندې ټول نه اسانه وي دا په ما ورته ولې سخت دی بس غلی ناست څه چل دی روژه مې ده تندې مخ نه به بډې والي کور کې زنانه ورسره خبرې کولی نه شي بازار کې چې کم دی ګاګ راشي پېښ وي دا هلکه ورکېږه مړه څه تنګول دی راخیستی ځوان روژه نیولې ده ځوان روژه نیولې ده علي رضی الله تعالی عنه یو کافر را غورځولی دی سر ته قلمۍ لګیا دی ګستاخي کړې ده د الله نافرمانی کافر دی سر ته قلمۍ د پاسه پسینه ورته ناست دی هغه کافر وایي سیم دی وجنې راشه په دې چهره مبارکې ورته لاړې ور وټوکلې داسې علي رضی الله تعالی عنه ډېر زیات په غوسه کې شو دا کافر وایي چې هسې خو دې وجنې راشه نو زما محترم ورته پس او ته حیران د ایران ګوري حضرت ما ویلی ته به نورم ما په بې دردۍ سره قتلې تا خو زه پرېښوستم وایي واوره موږ مسلمانان ما اوس چې کله ته وجلی ما د الله د رضا دپاره وجلی زما په رګ رګ کې دا اراده وه چې زما الله ما نه راضي شي او چې کله تا زما په چهره باندې لاړې را وټوکلي زما ذاتي غوسه راغله او زموږ په اسلام کې ذاتي غوسه نه چلیږي هغه کافر دومره حیران د ایران چې زما عزتمندو هغه خلک به بیا په کفر کې نشو ټینګېدی وایي ای علي المرتضی رضی الله تعالی عنه ما ته کلمه وویه چې مسلمان شم زما محترمو نن روژه مې ده روژه د چا دپاره نیولې ده اخلاق به په خپل ځای باندې د خپلې ښځې سره به استعمالې د ګاونډي سره به استعمالې د مقتدي سره به استعمالې د ګاګ سره به استعمالې روژه دې د الله دپاره نیولې ده او الله وایي روژه زما دپاره ده او د روژې بدله به زه ورکوم روژه دې د الله دپاره نیولې نو هغه صنم 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 په ځای صمد خلې نه وتو اسمانونو کې الله فرمایي لبیک یا عبدی فرشتي الله ته وایي یا الله بت ته لګیا دی یا الله کافر دی هندو دی غلطۍ کې صنم په ځای صمد خلې نه وتو یا الله تا ته آواز نه دی کړی
زه قربان شم د هغه پروردگار نه، زه قربان شم د هغه مهربان ذات، قدردان ذات، وراء الورا ذات. نن موږ د هغې نه په غوښتلو کې هم شرمېږو. نن موږ داسې هم نشو کولی چې لږ خو د ځان دپاره خو وغواړو که لږ خو د هغې نه لږ خیر وغواړه که نه. د بندګانو نه خیر غواړي، د ارحم الراحمین نه خیر نه غواړي. هغې نه په دعا غوښتلو کې درته شرم راځي. مخلوق ته خپله غریبي بیانې، مخلوق ته خپله تنګدستي بیانې، مخلوق ته ژړا کې، هغه الله ته وژاړه چې بیړه درله پار کړي، بیړه درله پار کړي. او څوک چې الله ته جاړي الله یې مخلوق ته نه جاړي، او څوک چې الله ته نه جاړي الله یې مخلوق ته جاړي. دا یاد ساتئ. نو الله پاک فرشتو ته فرمایي اے زما فرشتو دا ما پیدا کړی دی، زما بنده دی، ناپوه دی، نادان دی، قمقل دی، نه پوهېږي. رزق موږ او تاسو له څوک راکوي؟ عزت څوک راکوي؟ زما عزتمند ورځ او شپه څوک راولي؟ بارانونه څوک وري؟ اسمانونه چا پیدا کړي؟ وایي دا ناپوه دی، نه پوهېږي. و ای زما فرشتو د شپېتو کالو نه دا دی بت ته لګې دی، صنم کوي. نن یې په غلطۍ کې ویلې صمد، او صمد زما نوم دی. ما ته آواز وکړو او که ما هم آواز نه وی ورکړی په دې بت کې او په ما کې به فرق څه پاتې شي. هغه قدردانه الله ما او تا زما عزتمندو کمې دعاګانې غوښتې دي په رب کعبه قسم. الله پاک فرمایي زما بنده ما ته لاسونه اوچت کړي، لاس یې داسې نیولی دی، دعا غواړي، مشکلات می حل کا، پریشانی می ختم کا، ضرورتونه می پورا کا، الله بیمار ته می روغ صحت ورکا. الله پاک فرمایي مالا حیا راځي، مالا حیا راځي چې زما دا بنده ما ته لاسونه اوچت کړي دی او دا لاسونه زه خالی واپس کوم. مالا حیا راځي، دا لاسونه زه خالی نه واپس کوم. بعض ټیم یو دعا به ته په دنیا کې غواړي، دا ولې زما دا دعا نه قبلېږي؟ په رب کعبه قسم ما او تا د خپل خیر نه خبر نه یو، ما او تا د خپل فائدې او نقصان نه خبر نه یو. چا چې پیدا کړیو هغه زما او ستا په خیر او په نقصان ښه پوهېږي که ما او تا پوهېږو. هغه مصلحت ته ګوري چې په دې کې زما د بنده دپاره څه خیر دی. په هر حال انشاءالله اعتکاف به کوو. زما محترم حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د خپل پلار حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه دا روایت کوي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین و عمرتین. په رمضان المبارک په دې ورځو شپو کې په آخري لسو ورځو کې چا اعتکاف وکړو، آخري لسو ورځو شپو کې چا اعتکاف د لسو شپو وکړو، وایي دته به د 2 حجونو د 2 عمرو اجر او ثواب میلاو شي. غریبي حج له نشي تللی، عمرې له نشي تللی. الله پاک د دې امت غریبانانو ته څومره اسانه کړې ده. خامخا تلل ضروري نه دي. حج او عمرې راځي او جماعت ته نه راځي، عجیبه خبره ده. حج او عمره دې په زړه ارمان دی او جماعت دې په یو څو قدمو کې د کور سره نږدې مسجد او هغې ته نه راځي. یو سړی د بسترې نه پاسېدی نه شي چې جماعت ته لاړ شي، نو زما عزتمندو دا به د قبر نه جنت ته څنګه ځي؟ دا د بسترې نه پاسېدی نه شي جماعت ته لاړ شي، په مصله ودرېږي الله ته. نو دا چې کله حقیقي خوب چې هغې ته مرګ ویلی شي او دا د مرګ په خوله کې یو پرې ور وغورځولی شي، دا چې کله د مرګ زما عزتمندو هغه سخت یو هلې ځلې ووایي، دا به بیا جنت ته څنګه ځي؟ زه په دې حیران. نو اعتکاف کوونکي دپاره پکار دی چې زما عزتمندو نارینه په مسجد کې، په جامع مسجد کې، مسجد حرام یا لوی جامع مسجد کې چا اعتکاف وکړو نو دی بیا زیات اجر او ثواب. چې په کم مسجد کې جمع سره مونږ د جمعې مونځ کېږي هغه جومات کېږي، یعنې عام جوماتونو کې هم څه خبره نشته که چا وکړل. نو دا به په مسجد کې د 10 شپو د 10 ورځو اعتکاف کوي او په دې کې به د عبثیاتو نه، فضولیاتو نه، ګپو شپو نه، وخت ضایع کولو نه به ځان ساتي. معتکف دپاره خاموشه کېناستل په مسجد کې دا زما عزتمندو دا مکروه دي، دا به خاموش نه کېږي، دا به خاموش نه کېږي. نوافل چاشت، اشراق، زما عزتمندو اوابین، صلات تسبیح مونځ تېنه کېږي، روزانه دې کوي، روزانه دې کوي او د امت دپاره دې دعاګانې غواړي، ځان دپاره، مور او پلار دپاره، ملک او ملت دپاره دعاګانې. دا دعاګانې قبلیږي.
نو ان شاء الله العزیز عزم وکړو نیت وکړو چې د الله په در باندې بل ورځې لږ ورځېږم ان شاء الله. دې خبر ورسېږي هر چاته توفیق نه ملاويږي. لا حول ولا قوه الا بالله. اعتکاف الله اکبر. ما خو تاسو ته ویلي چې یو نفل الله رسول داسې کړی دي کله کړي کله پریخي او اعتکاف الله رسول تر مرګ پورې نه دی پریخي او په کم کال چې دنیا نه تلو دغه ورځ باندې دغه کال باندې د 100 ورځو اعتکاف وکړ. نو دینه پته ولګیده چې د اعتکاف به ګورې ډېر لوی خصوصیات وي یو لوی مرتبه یو لوی مقام وي. نو ان شاء الله چاله الله وخت ورکړي فراغت ته چانس ہے سانس ہے زما عزت مندو سانس ہے چانس ہے سانس ختم چانس ختم. نن زما عزت مندو په بدن کې روح شته کنيشته شته کنيشته منګو تاسو د الله په پکړ کې نه راغلي. یاد ساته چې کله یو جرم وکي کنه او پولیس دی غیر چا پیره چاپه د پکور باندې لړکی او بداسي دنه او دته مکمل دا اطمینان او سکون او دا خبره په ذهن کې وی چې بس تختې دې نشم بس دا دی ویني ولا او زما محترم چې کله دا گرفتار کی او بوېږي او په قید او زما عزتمندو جیل خانه کې ورواچي حوالات کې واچي لاسونو تات کړي واچي ا دروازو پسې غټه تاله ورته ورولګي مزه غریب دنه ولاړ د دماغ ته قسمه قسمه سوچونه را چیرې داسې می کړي وي داسې می کړي وي دا کار می کړي وي دا کار به سکول نشي به گرفتار وي. زما محترم یو گرفتاری پر ربي کعبه قسم زما استاد بدن نه روح پرواشي الله زما استاد دی بدن نه کپڑے به ویستل شي واسکټ به کوزي غړې به وباسي ګوتمه به وباسي څومره قیمتي شی دی په بدن وي ویستل کیږي با کنه ویستل کیږي کینچی به راخلی شلې به را باندې داسي دا بدن دی دنیا ته تشتو قل لغل تغل راغله دی د دنیا نه به لغل تغل زیاده یاد ساتي. دا کفنم انسان ته د عزت د پاره ورچي چې کله زما عزتمندو دا مړې په دې کفن کې اون غاړي قبر کې کیدی او خلک په خاورې راواچي او خلک روان شي فرشتي راشي هغه کفن ولا اوسلي بار ته راولي دنیا نه راوړي دا دې چرته نه راوړي دا د دنیا نه راوړي. زما عزتمندو تیارې وکي ورشبو کې دعاګانې قبليږي نفل په فرض بدليږي فرض یو په او یا په فرض باندې بدليږي د الله رحمتونه وريږي. الله پاک اولنی اسمان ته زما عزتمندو د خپل شان مطابق راځي आवाजونه کوي سوچته وختون کې چاغي تور کړو کم څوک توبه کوون کې شتا داغي توبه قبول کم څوک زما عزتمندو بخنه غختون کې شتا د الله په حضور کې یو پیر پیښو او زما استاد ټول ګناهونه آرام توبونه اگر سره تمخ ته کې کړي دي کنه دي کړي به ته انکار وکړه به ته انکار وکړه چې سکه در سره په دنیا کې در باندې دوه گواهان پیش به د خپل جړي د قیامت پر ورځ زمکه در باندې الله گویا نه کی اسمان در باندې زما عزتمندو چرته لیکلي کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہا ہے الته خصمره په ادب کې خپاو لاس خوځې الته سمره ادب کې ناس ته الکه قران مکه ولته چې کم دی جج سے په کیمرا کې ګوري لګیا د بادشاہانو بادشاہ د آغا اسمان نظر تګوري ونحن اقرب الیه من حبل الورید فاینما تولوا فثم وجه الله چې هغه نه موتا پټې دی نشو وسم سکو لګیا سکو حقوق الله حقوق العباد ما تاسو ویلي دا دوانه ما سټ ساتي یاد ساتي بیړه بم پاروي کدی کی تاسو کمه کوتا ہے کولو به وګورې لانجه سخت وي درته. نو د درود شریف اهتمام د معتکف زیات کړي درود شریف دعاګانی زما عزتمندو سکنا سکانا نوافل او وی په دغه ليله القدر په دې شپه کې چې څوک د عبادت په نیت باندې ویښ پاتې شو عبادت وکړو وی د سره جبرائیل علی السلام خپل وزري جنگي د پسې زما عزتمند خپل وزري داسې مخي او الله رسول فرمایي چا پسې جبرائیل علی السلام خپل وزري اومګلی دا به جنت ته دغه شپه کې زما عزتمندو په دغه یو شپه عبادت باندې د ټول ګناونه الله پاک معاف کی په دغه شپه کې زما عزتمندو ډیر خیرونه د دې شپې عبادت د یو شپې عبادت ما تاسو ویلي الله رسول فرمایي الله قران کې فرمایي چې دغه د یو شپې عبادت د زرو میاشتو نه بهتره د زما عزتمند د یو شپې عبادت درې اتیا کال او سلور میاشتې د عبادت اجر او ثواب په یو شپه کې زنانه ته ملاويږي او نارینه ته ملاوي خو چې دا اوس موقع دا خطا نه کی
نو دا موقع به نه خطا کوو ان شاء الله، نه به خطا کوو ان شاء الله. اعتکاف د پاره کم ملګری نیت کړی وي، عزم کړی وي، الله دې توفیق ورکړي، الله دې موږ لم توفیق راکړي. او چا چې نیت نه وي کړی، ارادې ګډې وړې وي، نو د دې 15 شپو چې کم دی خصوصي اهتمام دی وکړي. دا 15 شپې دي که 21مه 23مه دغه شان 25مه 28مه 29مه. که زما اوستا په دې 15 شپو کې الله بیړه پار کا او دا ګناهونه راته معاف کا او بخنه وکړه. بخنه خو کېږي، بخنه خو کېږي مغفرت. نو چې مغفرت مو شو نو په ایمان ووایه مزیم شوي که نه شوي، بس بیا به مزی وي، خوشحالی به وي، حورې غلمان به وي، د الله دیدار به وي. همیشه د پاره بس غمونه مرګ هر څه ختم، تکلیفونه پریشانی بیماری ختمي، بس بیا به مزی وي. الله به اعلان کوي فیقول هل رضیتم، اے زما بندگانو ما ناراضی. الله دا به کم مزه وي، کم اعلان به وي چې الله خپلو بندگانو ته اعلان کوي. دا بندگان به ورته وي فیقولون ما لنا لا نرضى وقد اعطیتنا ما لم تعط احدا من خلقك. یا الله مونږ باندې څه چل شوی دی، کم کم نعمتونه دې راکړه، حورې غلمان دې راکړه، د جنت خوشحالۍ، د جنت زندگی، دا هر څه دې راکړو، مونږ به راضي نه یو. هغه نعمتونه دې مونږ له راکړه چې د خپلو بندگانو دا تا چالم دغه نعمتونه نه دي ورکړي، تا چې کوم مونږ له راکړو. الله پاک به ورته فرمایي د دینم نور څه اعلی درکول غواړم. یا الله د دینه به نور څه اعلی وي. زما محترم په الله یقینو کوي داود علیه السلام به راځي، په منبر به کښېني، هغې بهترین اواز کې به تلاوت کېږي، والله مزې به وي. هغه به داسې آواز وي یا داود زما عزتمندو تعال اجلس فی المنبر. داود علیه السلام به راشي، هغه بهترین آواز کې به تلاوت کوي، هغه گیت زړه راښکونکې آواز، زندګۍ کې به داسې آواز چا نه وي اورېدلی. هغه غرونه به داسې زنګېږي د هغې هغه ښکلي آواز سره، هغه سریلي هغه زړه راښکونکې آواز. ما تا د دنیا د انډیا په اوازونو باندې مین یو، د پاکستان د ګلوکارانو د فلمي اداکارانو په اوازونو مین یو. نن په دنیا کې څنګه څنګه اوازونه تاسو اورئ، والله د دې پلانکي ډېرې ښایسته ګانې دي، ډېرې ښایسته اوازې دی. د پلانکي په سړو کې به د پلانکي اواز منې، په زنانو کې به پلانکي اواز منې. نومونه نه علم چې ګل پاڼ او دغه شان چې کم دی دا نورې دا نورې پیش نومونه درته نه علم، تاسو یې ښه پېژنئ. منې چې راځي صرف سرچ کوي پټ یې وګوري نو وسې خو ناست نه دي ګل پاڼه. ایو باندې زما عزتمندو په موبایل کې سرچ کولو پوه شوئ، وایي الیشا 0007 که نه هلته پې پلار راغی داسې وایي الیشا 007 ناتونه، الیشا 0007 ناتونه. بې غیرته دي خو راشي د هغې ناتونه کم ځای کې راغلي. ښې لګاو کو ایو ملګری ناست ټي وي فلم ګوري، بل ور باندې راغی لکه ته خو د مولي صاحب زوی ته ولې فلم ګوري؟ مړ هغه لیکن زه ورته د نفرت په نظر ګورم، وایي زه ورته د نفرت په نظر ګورم. نو زما محترمو دا چې څه دې سرچ کړي دي، څه چې ستا په موبایل کې دي، وایي دا په دې انسان کې دي، څه چې په دې انسان کې دي دا د ده په قبر کې دي، څه چې د ده په قبر کې په آخرت کې دي. ما او تعالی مرګ را روان دی، زما او ستا دا ډاټا مرګ سره به زما عزتمندو د بل لاس ته لاړه شي. دې موبایل کې به بل کس بیا ګوتې وایي وا نوجوانه په خپل ځان باندې په خپله پرده واچوه. په دنیا کې خو در باندې الله پرده اچولې ده، خو خپله د خپل ځان نه پرده مه اوچتوه. په دې اشاره باندې به پوه شوي چې بیا بل کس ستا هر څه ګوري، د هغې نه اوس نه ډیلیټ کول پکار دي، مکمل فارمیټ کول پکار دي. یا لکه مرګ را روان دی په دنیا کې د بل په لاس کې زما هغه غلطه ډاټا زه برداشت کولی نشم. زما د عزت د قیامت په ورځ د الله جل جلاله مخې ته ستا ټوله ډاټا راشي. عالم انسانیت ولاړ وي، نیکه دې ولاړ وي، نیا دې ولاړ وي، ډر نیکه غور نیکه تر آدم علیه السلام پورې ټول عالم انسانیت ولاړ وي. د سوکنو بازار راوستلی شي، او زما عزتمندو هغه شپه راوستلی شي، هغه کمره راوستلی شي، هغه چې کوم دی ټانټي او جوار راوستلی شي چې هلته به ناست او روژه به دې وخوړله او بانه به دې جوړه که په باتروم کې دې ځان سره بوتل دننه کو دې ډس پورته کو
د باتروم په نلکې باندې خلې خو وبدي اوس کلمات او سسو ویلې دا روزه موږ د الله د پاره نیولې ده الله وی روزه زما د پاره ده نور عبادتونو باندې الله پاک فرمای زما بندگان معنا به جنت واړي جنت به ته ملاويږي روزه داسې عبادت ته چې روزه زما د پاره ده او د روزه په بدله کې زېما د روزه په بدله کې زېما او الله ملا تو سب کچھ ملا اگر الله نہ ملا کچھ بھی نہ ملا خبرو رابعه بصری رحمت الله علیه دا زما عزتمند یو لاس کې وبدي بل لاس کې اور دی سکه وای زما دا جنت هم سوزوما او زما دا دوزخ هم په دې ابو سره بندوما ودا ولی نن سبا خلک عبادتونه کوي جنت ملاو شي خلک د ګنا نه ځان بچ کی جهنم د اور نه بچم سو کم داسې نه وای چې عبادت کوم معنا الله راضي شي الله ملاو شي زه د ګنا نه ځان بچ کوم زما الله خفه نشي هغه الله مال د سترګې را کړې دي مال عزت را کړې شهرت را کړې مالداری مال خزر را کړې بچی را کړې ما باندې ورځ راولي شپه راولي بارانونه وري هغه الله په ما باندې څومره احسانات دي څومره انعامات دي لاړ شي د هغه بیمارانو نه تپوسو کوي کم بیماران چې په داسې بیماری کې مبتلا دي چې هغه غریبانان الله صحت څومره لوی نعمت دی تاسو د صحت نه خبره صحتمند سړی د صحت نه خبري بیمار سړی دا ورشه ته چا چې سترګې شته دا هغه د سترګو د کتلو نه خبر دی لون لورشه زما عزتمندو ایو لون ته چا ویلې وي حلوا نه خوري کیر وي دا کیر لاسي وي دا سپین غونته کیږي رمزه کوي غریب خو کیر خړلې نه وي دا سپینه بتخه نه ده وي دغه شان تک سپین کیری کنه وي دا څومره دومره غړ غونته کی ومنه دا ځنه شم خورلې رازا بتخه غونته کی چې غټي ودا بز څنګه خورم وي اچي ولا یو کا شوګه دی خله کې ورکو ها دا غړي رمزه کې د نورم راوړه به ولا نورم ورکو من او تاسو من خبر نه یو نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ کوي سمره ببدکاریو کی سمره بارام توبونو کی سمره به حرام مالو غټي سمره به کم دي د الله نه الله پاک فرمایي اے بندا د زمکه اسمانه پوری خلا ګنا نه ډککا دا ټول عالم انسانیت زما بندگان د آدم علی صلوات و سلام نو واخلا د دې امت تر اخیری انسان پوری سمره انسانان ما پیدا کړی ټول دې تکړه شي ګناهونه دي کوي نافرمانی نه دي کوي زما د ناراستیا کارونه دي کوي ما ته هیڅ پروا نشته هغه تا په قل هو الله احد کی خبره در ختمه کړي دا قل هو الله احد الله صمد ستوي بے نیاز ته هیڅ نه بچا عبادت پرواز ته نه د چا په ګناهونو که عبادت دی وکړو خو عبادت هم طالب فائدہ درکې او که ګناه دی وکم طالبہ دا الله په دې کې سړي الله پاک ته دولاري خو فالهمها فجورها وتقواها دا د نیکی لار دا د بدی لار بندستا خو خدا نیکی کې کبدی کې بیا تا فرمای زما محترمو فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر دا د جنت لار او دا د کفر لار دا د جهنم لار ستا خو خدا اوس پدې پاکستان کې پدې زما عزتمندو د مسلمانانو په دې ملک یو سړی کافر شي څوک وسه سکول شي کافر شوم بس کافر شوم ایو سړی ته چا ویل ګوره مونږ کوا دا چل الله به دنیا هم خسته کې او ته وی سچل کې څوک مونږ نه کوي او دنیا هم غر کې آخرت هم او ناکام کیږي ذلیل کیږي رسوا کیږي شرمنده کیږي هغه ول بل زراغه ما خو سار مونږ نه کړو یې سم را باندې ونشو بیا بل زراغه ما غرمي مونږ هم پرې خو ما زیګر مونږ ما خام ما سوتن ما خو مونږ نه پرې خو یې سم را باندې بل زراغه وزه خو یې صحیح شوی ما او په ما خو یې سم ونشو ته وی نور دا هلاکېدل او تبا کېدل نور څه ته وي ای صحیح شوي غرق او تبا شوي دنیا دې ملاړه آخرت دې ملاړو او ته وې په ما خو هیڅ سمونه شو نو دا دنیا دا زما عزتمندو د جزا میدان نه دی دا د عمل میدان دی څه میدان دی عمل میدان دی عمل 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 د جزا میدان د قیامت ورځ ده یوم الجزاء مالک یوم الدین الله به اعلان کی لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اين المتكبرون اين الجبارون بیا به د دنیا بادشاہان دا سونه به دا شیخ کته کړي خیال دې کنه ګوره یو عہدے والا یې کنه یو عہدے والا برابر وکي اوچت بلګی را لګي خو دا غي د پاسه عہدے والا راشي کنه بدا فورن به سلوټی شي به دا نه چې کم دی
مړه ګیدړه جوړي بیا به سیټ سیټ دی ولې د هغې د پاسه سړی را بیا د هغې د پاسه سړی نو په ایمان وایي د الله د پاسه څوک شته د الله په طاقت باندې د چا طاقت زورور شته ها هغه الله به اعلان کوي اے ظالمانو په دنیا کې به هم ظلم وکړو څوک تپوس کوونکي به نه و دا سینه موږ نیولې ده مظلومان غریبانان د امت کونډې رنډې نن زما عزتمنو دا د کورسو خاوندان یو تروړي د پاره د یو تورسرې نه سپېړه وباسي د قیامت په ورځ یاد ساته دا د ظلم او ستم دغه بازار دی یاد ساته دا په ما چې دی کم تیر کو دا ناتار دی یاد ساته متل د پښتنو دی د نر هر څه په بدل وي او که اختیار می چیرې راغی نو گزار دی یاد ساته د قیامت په ورځ به د دې مظلومانو فقیرانو غریبانانو کونډو رنډو په الله رب العزت تپوس کوي د دې جابرانو نه د دې خلکو نه زه خو په هره دعا کې ویم یا الله دا چې کوم خلکو یا الله زمونږ غریبانانو ته سپک نظر کړی دی او دا د دې رزق دپاره دومره ذیله کوي په عزت باندې ورله وړه او په عزت باندې ورله سودا نه ورکوي یا الله خپل یې ذلیله کا یا الله خپل یې شرمنده کا خدای خپل یې په دې بچو باندې همدغه شان وکړوه څنګه دا غریب دا کونډې رنډې ګوره په ما غریبي نه ده تېره شوې زه د غریبۍ د تکلیف نه څه خبرې زه خو بس په مفتو کې پلار مې جج و زه جج شوم عالم کېناستم او بس فیصلې کو دا چې په ما سخته تېره شوې وې په ما غریبي او ما یو جرم کړی وې او بیا د یو جج مخې ته شوې وې او زما عزتمندو هغه داسې ګډ وډ قلم چلولی او د هغې نه پس زه بیا راغلی او په دې کورسۍ باندې ناست وې د جج په کورسۍ بیا به ما قلم صحیح استعمالو دا جج خو په تیاره باندې دومره خوراکونه کړي چې په تورو شیشو کې کالج تیم بوتلې سکول تیم بوتلې یونیورسټۍ تیم بوتلې په تورو شیشو کې اسپتال تم بوتلې هوټل تیم بوتلې هغه د غریب نه څه خبر غریب لاندې کړېږي دردېږي ځورېږي اسپتال کې بیمار به مري دا بېغیرته ډاکټران دا بعضې نرسې چې کومې موبایل کې به اخته مریض به ورته داسې ناست دي چې اوس دا ډاکټر خپلو کې به لګي بیا ما ته اکثریت وایي غاري صاحب تاسو چې کم دی ډاکټران نو زه ورته یم د ډاکټرانو حال خو هغه ورځ اسپتال ته یو ماشوم درس خوړلی و دا سر نه وینې روانې وي او دا بېغیرته دا بعضې ډاکټران که الله یې تباه و برباد کړي زه به تا ته دعا کوم زما محترمو تا دپاره خو الله پاک یو ذمواري لګولې یو ډیپټي لګولې ده په دې کورسۍ چې ته ناست یې د دې کورسۍ متعلق به تا نه تپوس کېږي زه په دې ممبر ناست یم ما ته د ممبر ذمواري حواله ده مسجد ذمواري حواله ده مصلي ذمواري د تراویح ذمواري ستا د نکاح ذمواري ستا د جنازې ذمواري ستا بچي ته اذان ذمواري دا څه ذموارۍ ما ته حواله دي څه ذموارۍ تا ته مقتدیانو ته حواله دي ډاکټر ته خپله وکیل ته خپله جج ته خپله هر سړي ته خپله ذمواري دا په کور کې ولې لانجه پېښه شي بعضې ښځې خپله ذمواري نه پوره کوي او په دې ماښام کې دا ښځې دا مونځ ولې اوږدوي تاسو ته پته شته دا وایي چې د روژه ماتې هغه لوښي بله زنانه وینځي دا ځکه دا مونځ اوږدوي ښه دا وایي چې د روژه ماتې لوښي دا بله زنانه پرې رامخکې شي خبره دا دومره بېکاره مرداره لعینه مرداره دنیا ده یو ښځې خاوند مړ شو جړلې بل ورته وایي جاړه مه بل خاوند به درله وکړو وایي سړی اوس مې په دې غم کې مه خندوه پوه شوې اوس مې په دې غم کې مه خندوه په ما غم دی او ته اوس راته ده خوشحالۍ خبرې کې ګورې دا مرداره دنیا ده بل حزب موت په تخته پراته یاد ساتئ همغه ټوکه به راسره کېږي پوه شئ خبرې ډېرې دي کوشش وکړو انشاءالله په دې رمضان کې د الله سره صلح وکړو صلح به کوو نو هغه ماشوم خبره ما تا ته کوله چې هغه وینې ترې روانې وي والد صاحب او والده ورسره غریبانان داسې مونږ خو وروڼه صفا دي که نه مونږ خو وروڼه داسې یو چې په الله قسم هغه د سره مؤمن نه دی د سره مسلمان دی نه چې هغه د بل مسلمان په تکلیف باندې زما عزتمندو خفه نه شي نن دا خبرې من کې راځي عبدالستار شاه صاحب ډیپټۍ نه ختم شو شکر دی یا الله شکر حاجي صاحب دکان اور واخیستی شکر دی یا الله شکر دا مسلمانان دي د دې صدۍ مسلمانان د خپل رور په تک په رور مې کور را پرېوت دنه خوشحاله یار ډېر بد کار دنه ډکې خوشحاله یي کله چې بیړۍ غرقه شوه اوس به ما ته محتاج یي اوس به ما ته محتاج یي قسم په رب العالمین دا کافران زما عزتمندو دا یاد ساتئ کافران زنده‌باد نه
کافران د ټولې دنیا کافران راجم شي زما د کلمې طیبې چې پوره زندګۍ کې یو ځل لا اله الا الله ویلې وي پر رب کعبه قسم ښه کارونه دي کوي ښه انسانیت ښه اخلاق ښه همدردي ښه نهرونه ښه اوبه ښه لارې ښه ټرانسفارمري ښه کارونه دي کوي ښه کارونه غریبانانو کونډو رنډو خیر خبر دی اخلي والله د دې غریب مسلمان د خپل خاورو تم نشي رسېدی د کلمه ویلې من قال لا اله الا الله دخل الجنه هغه کلمه نه ده ویلې بنیادی شی عقیده ده بنیادی شی ایمان دی ایمان نه وړي نه دی راوړي ښه کارونه کوي فضل دي کلمه دی وای به وګوره یو کانه دي سیټ کې د سلو شهیدانو اجر بوته ملاوي کلمه نه ده ویلې کوي دي خو به هر حال هغه سوي او زما دا گاونډي څه شو مالدار شو عزتمن شو خشو شکر دې زما د محتاجین خو پاتې صبر روزانه را روانو ای خوشاله شي په دې خبره چې دا خشي چې زت اخلاص شم موږ سه چې ما ته محتاجي الله دې د مخلوق د محتاجۍ نه زموږ او تاسو د ټولو حفاظت وکړي الله دې ودا یو لاس دې بل لاس ته نه محتاج کوي وای شي کنه موږ ټول پښتانه خپل کې خپويو ها د خپل کورونو تاسو د کورونو حالاتو نه خبره ما ته په خپل کې یو حساب دی د یو کور ټول پښتانه دا ګورې سخت مزاجي ټول پښتانه اوس پکې دا خبره اترې راغی ځکه خو زما عزتمندو ګرانې نیم راغی که ځکه خو ګرانې نیتونه ګډوډ شو نیتونه کې ګډوډوالی راغی پلار به یو تن به یو وجود به لګیو ګټلې ستا ته به هم پکې ساتلې ستا مور به هم ساتله خویندې به هم درله هغه پلار نن کمزوری شو شپږ سونډاګان یې راوړو هغه دا یو پلار او مور نشي ساتلی ته په ایمان وایا زه تا نه تپوس کوم اختر د پاره ښځې د پاره به دي کپړې کړي کالي کړي پیزار کړي ځان د پاره کپړې کړي کالي کړي پیزار کړي ډیکوریشن